یو سړیو هغه خزه ډیره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپ ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني؟ ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني؟ خاوند به ته تاسو کوله چې خزه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډیر مال دولت ورکې او ډیر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، دی دغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه، ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپ ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګریزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړه. چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوي. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه.
چاغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چاغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړه چې پیلي ګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي ګوره سمې غرزاوه سینتا چې د سین په غاړه د امړې غرزولې دی چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې دا سه په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نشتی وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مروچت کو ایم مړ کړي دی بیا راغې سړی ته وې چرور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را بغاړې تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپۍ ورک ما ته وګورئ کله مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل